अस्सलाम वालेकुम د سنو پښتونخوا کتونکو زه رضوان مسعود د ډیر اسماعیل خان نه تاسو ته هرکلی وایم. محرم الحرام شروع شوی دی. په دې حوالې سره ضلع انتظامیه په ډیر اسماعیل خان کې څه اقدامات کړي او څه انتظامات یې کړي. دې وخت موږ سره ډیپټي کمشنر ډیر اسماعیل خان موجود دی. دوی نه معلومات اخلو. السلام علیکم او تاسو ډیره مننه چې موږ ته ټایم راکو. څه انتظامات مو کړي دي محرم حوالې سره؟ وعلیکم السلام. ټول نه پهله خو ستاسو د راتګ مننه چې تاسو راغللی او خپل ټایم مو راوباسلو. محرم تاسو ته پته ده چې ډسټرکټ ډیر اسماعیل خان چې دی هغه د ټول پاکستان کې چې کوم موسټ سنسټیو ضلع دي په هغې کې یوه ضلع ده. نو الحمدلله د محرم نه پهله همیشه مونږ پري محرم تیاریانې کوو چې کله د محرم ورځې راځي چې مونږ ته مسلې ټول نه زیاتې کمې وي. دې کې مونږ خپل ټول انتظامات چې کوم دي هغه مونږ په 3 حصو کې تقسیم کړي دي. پهله حصه هغې ته مونږ سیکیورټي انتظامات وایو، هغه د پولیسو زمونږ یو جوائنټ افرټ وي. نو الحمدلله هغه شوی دی چې مونږ ته څومره ایډیشنل فورس ریکوایرډ و هغه هم راغلی دی. نو اوس مونږ هر ځای کې لیډي سرچ کانسټیبلز او دا شیان ډپلای کړي دي، روف ټاپ ډپلایمنټ شو. نو الحمدلله سیکیورټي حوالې سره زمونږ انتظامات بالکل بهترین دي. دویم په دې کې بیا ایډمنسټریټیو انتظامات دي په هغې کې چې مونږ سره دلته کې څومره تلې دي، امامبارګاهې دي، بیا کوم د جلوس روټس دي، مجالس دي، نو هغې د ټولو ګلو صفایۍ، د پیچ ورک کول، دې نه علاوه د بجلۍ ترسیل هلته کې رسول. نو هغې دپاره هم انشاءالله زموږ ټول هر څه پوره دي انتظامات او الحمدلله هلته کې شیان ټیک روان دي. دې نه علاوه دې سره سره چې کوم دا صفایي وي دا ډېر یو امپورټنټ فیکټر وي. صفایي خو هم نصف ایمان دی. نو الحمدلله په هغې کې هم زمونږ چې کوم واسا دی، ټي ایم او دی، دا مونږ ټول لګیا یو، صفایانې دا هر څه شی مونږ په وخت باندې کوو، لګیا یو او دا یو کنټینیوس پروسس دی. الحمدلله اوسه پورې داسې دی چې نه داسې څه واقعه راپېښه شوې ده چې باندې هغه بلې کمیونټي ته څه دلازاري شوي یا دا هغوی ته څه ایشوز راغلي. نو الحمدلله اوسه پورې خو زموږ انتظامات ډېر زبردست دي، ښه روان دي او موږ مخې ته هم الله نه دعا کوو چې ښه روان دي. جی دن کو د ډیپټي کمشنر نه دا هم تاسو کوو چې مونسون بارانونه چې کوم دی هغه هم را روان دي. دوی حواله سره دوی څه انتظامات کړي یا څه انتظامات دوی پینډینګ دي؟ مونسون چې دی هغې به زه تاسو ته دا خبره وکړم چې مونسون همیشه 2 فیکټرز راځي. یو زموږ چې کوم دیهاتي علاقې دي او یو چې کوم زموږ ښاریا ده، کوم شهر چې دی، شهر کې مونسون بارانونو د وجې نه همیشه اربن فلډینګ کېږي. دلته کې هغه شانتې سیلاب نه وي، خو دا ګلۍ دا کوم نالۍ چې دا زموږ چوک شي، د وجې نه اوبه بار روډونو ته راشي نو خلکو ته تکلیف وي. نو دې دپاره مونږ چې کله مونسون د پیریډ نو سټارټ شوی هغې نه پهله مونږ چې څومره د غټې غټې نالۍ دي دې صفایانې واسه ته مونږ ډایرکټ کړی وی چې تاسو دې صفایانې وکړئ چې چوکینګ پوینټس نه جوړېږي. دې سره سره مونږ خلکو ته هم لږ شانتې دا شعور ورکړلو او زه ستاسو په وساطت سره خلکو ته هم دا ویل غواړم چې په دې صفایانو دوران کې کله کم ځای نه قالین راوځي، چېرته نه رضایي راوځي، نو دې د وجې نه د نورو خلکو ته ډېر تکلیف جوړېږي. نو یو خو سوشل اویرنس دا پکار دی چې ګند دپاره خپل ګند والا ځایونه دي هلته کې ګند اچوئ، د نالو ته یې مه اچوئ چې دا اربن فلډینګ نه موږ بچ شو. پاتې چې شوه دا هغه خبره چې دا نور کوم دي، نو زموږ چې څومره دا سیلاب د دې خطره چې کومه راځي نو په هغې کې موږ ټولې مین بریجز، نالۍ او دا هر څه شی صفا کړي دي. دې سره سره بندونه موږ جوړ کړي دي. نو الحمدلله دې زموږ کوشش او دعا دا ده چې دې ځل خلک چې د سفر نشي. جی د دوی وینا ده چې موږ ټول انتظامات چې کوم دي هغه مکمل کړي دي او دې حوالې سره که چاته څه مشکلات هم وي نو هغه ډیپټي کمشنر افیس سره رابطه کولی شي.